السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو امید د تاسو بخیر. نننۍ ویډیو انتهایی ضروری ده د هغه ملګرو د پاره کم ملګری چې خپل حروف یعنی زاړه حروف ختمول غواړي. ویډیو تاسو ټول وګورئ. نو زه تاسو په دې ویډیو کې پویم چې کله بیا تاسو خپل حروف ختموي نو کم شیزونو ته تاسو ضرورت چې بیا تاسو ته په هغه وخت کې مسلې د تن راځي. ګورئ دوستانو، تاسو ته پته ده چې وزارت العمل چې کم اعلان کړی دی د حروفو د خاتمه، یعنی په چا پسې چې مخکې کفیل حروف ورکړي هغه خپل حروف ختمولی شي. نوې صاحب العمل او په هغې باندې ما مختلف ویډیوز جوړ کړي دي. ګورئ دوستانو، کله چې تاسو ځان له نوې صاحب العمل وګورئ، نوې مؤسسه تاسو وګورئ او هغه ستاسو ټول ترانسفر واخلي، نو د ترانسفر د اخیستو نه مخکې یو څو خبرې ځان سره یاد ساتل هغه ضروري دي. نمبر 1، چې د ټولو نه مخکې ستاسو ابشر دا ضروري دی چې ستاسو ابشر دا تیار وي. اوس به تاسو وایئ چې یاره ماته یو ملګري کمنټس هم کړی چې یاره عمر بھائی د ابشر به مونږ په کوم ځای کې جوړو. نو ګوره، د ابشر د جوړولو دپاره یو خو ستا نمبر ستا په اقامه باندې ضروري دی، ځکه چې که سبا ته د بل چا په نمبر باندې جوړ کړي نو هغه بندېدم شو ستا په اقامه باندې، لکه بیا تا ته مسله نه. یو ستا دپاره نمبر پکار دی او بل ستا دپاره فنګر لګول پکار دي. د ابشر چې کوم مشین دی هغه په جوازاتو کې آفس کې لګېدلی، نور د غټ مالز چې کوم وي، موبایل آفس، اس ټي سي آفس، په دې کې هم لګېدلی وي. نو الته تاسو چې کوم دی لګولی شئ، چې فنګر تاسو ولګوئ نو الته د اقامې نمبر ورکئ او په هغې باندې به انشاءالله زه چېرته د ابشر مشین ته لاړم ویډیو به پرې زه جوړه کړم، بیا به تاسو سره انشاءالله زه هغه شیر کړم. نو دغه طریقه ده. یو ابشر هغه انتهایی ضروري دی او پر روان وخت کې د هر چا سره د ابشر اهمیت به انشاءالله تاسو ته پته ولګي. ابشر اکاونټ ځان له ضرور جوړ کړئ. یو شو. دویم دوستانو، چې تاسو پسې د ټریفک مخالفات نه، د خپل ټریفک مخالفات هغه ختم کړئ. او دریم چې کوم دی، په تاسو پسې ستاسو پاسپورټ ویلډ وي. پاسپورټ ډیر په اسانه طریقه باندې که ستاسو پاسپورټ کې ټایم ختم وي او که په تاسو پسې حروف یو که نه وي، لیکن پاسپورټ هر وخت ځان سره چې ټایم پکې وي، یعنی ویلډ ساتل ضروري دي، ځکه چې د سفر ته انسان د څه ټایم هم ایمرجنسي راتلی چې دې وجه باندې پاسپورټ چې تاسو سره وي او په پاسپورټ کې ټایم وي. نوې پاسپورټ پکار دی. که نوې پاسپورټ وي نو د هغې لپاره نقل معلومات کول دا انتهایی ضروري دي. ټیک شو که نه دوستانو؟ نو دا یو څو خبرې دا ځان سره یاد وساتئ. ټیک شو؟ چې بیا تاسو کله تاسو ترانسفر کوئ نو د ترانسفر په ټایم کې انشاءالله چې دا دې خبرو تاسو خیال ساتلی نو تاسو ته به انشاءالله څه تکلیف نه وي. امید دی دوستانو ویډیو به مو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښ شوي ضرور لایک کړئ، شیر کړئ د ملګرو سره، او یوټیوب چینل او فیسبوک پیج ضرور لایک سبسکرایب کړئ. تھینک یو ویری مچ.